تربیت کوونکی څوک دی؟ الله دی. رب څه ته ویل کیږي؟ رب هغه ذات ته ویل کیږي چې د انسان د حالاتو انتظام کوونکی، لکه دفع مضرت، جلب منفعت، چې د دې انسان د وجود سره که اعتبار د روح سره او که په اعتبار د بدن سره څومره څه دته نفع رسي، پیدا رسي، د دې ټولو انتظام کولو والا څوک دی؟ الله دی. او د دې بدن په اعتبار سره او یا د روح په اعتبار سره چې دته نقصان رسونکي سيزونه دي داغونه حفاظت کوونکي څوک دی؟ الله دی. ځکه الله ته رب ویلې کی. رب قل اعوذ برب الناس، رب د خلق سره، ملک الناس مالک واقدار، د دې انتظام کوونکي ملک الناس مالک او واقدار د خلق څوک دی؟ الله دی. اولنی صفت رب، دویم صفت ملک او دریم صفت اله. اله الناس معبود د خلق دی. د اول ناس نه مراد ماشومان، د دویم ناس نه مراد ځوانان، ځکه چې ځوانان د ځوانۍ په نشه کې نه ځان پیژني او نه بل پیژني، نه ځان پیژني او نه بل پیژني. الله جل شانه د انسان ته دا تلقین کوي، تذکیره وته کوي، یادګیرنه وته کوي چې ګوره دا مو آیا په خپل ځوانۍ چرته مغرور نشي ونه غولېږي، ځکه د سترګو طاقت دی ما در کړی دی، د وګونو طاقت ما در کړی دی، د جیبي ولاسونو خدا ما در کړی، او واګي د چا پلاس کې دي؟ د الله پلاس کې دي. د سترګو نظر دا پکتو کې خسترګي د الله حکم ته محتاج دي، او وګونو پاوریدو کې د الله د حکم محتاج، لاسونه پنیولو او په پدلو کې. ډیر خلک داسي موږ تاسو په خپل وینو کنه چې خو ځوانانی تکړی والله د سترګو نه د لیدلو صفات اغسته، شین سپین خړتور مورخور دا هیڅ نه پیژني، ویني نه، او دا شان ډیر ځوانانی لیکن داغون الله پاک د وګونو نه دا اوریدو طاقت نشته. نو الله جل شانه فرمایي چې ګوره چرته ونه غولېږي او په خپل نشه کې نشه نشي، د ځوانۍ په نشه کې مالک او واقدار او اختیارمند دي زېما، او اله الناس معبود د خلقو. بدیک د ناس نه مراد بډاګان دي چې د دیو د تکیا او د دیو بروسا، ځکه چې بابا په کور کې بیا زی ختم شي، خلک کور کې وتنګین دي قاریږي، وای بابا ته ټوخیږي او موږ ستاده ټوخی د وجې نه موږ له خوب نه راځي، نو د کور نیو باسي، نو چرته دیوال ته ډډه لګولي او بس د دنیا نه رخصت شي. نو د پدغه وخت کې چې دا د بوډاوالي زمانه ده، اعتماد او بروسه به د پچا باندې؟ په الله باندې. الله پاک د معبود دی. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچون کی خناس چې هغه په شاکیدون کې دی، تختیدون کې دی. کله چې انسان غافل شي دا وسوسې چې شیطان دا صفت دی، او کله چې دا د الله ذکر شروع کی نو دا پشاشي. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه چې وسوسې چې په زړونو د خلقو کې، نو د دینه مراد نیکان دي. زکه پښتو کې متل وی غل په خالی کندر کې سګوري، غل خو په هغه ځای عمله کوي چې په کمزې کې خزانه ای. نو شیطان خو د هغه چا دشمن دی چې د چا سره ایمان دی، د چا سره اعمال دي، د هغه سره دشمنی کوي. شیطان د شیطان سره دشمنی نه کوي، شیطان د شیطان سره دشمنی نه کوي. فی صدور الناس من الجنه والناس، وصدغه وسوسه اچون کې شیطان کدا د پیریانو د ذات نه دی او کدا انسانانو د ذات نه دی. د دې دوانو نه زمونږ استاد حفاظت څوک کوي؟ الله به کوي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او حدیثو کې راځي رسول الله مبارک نه پوسو شو د الله رسول په ټولو اعمالونو کې الله پاک ته محبوب عمل سره نو رسول الله مبارک ورته فرمای حال مرتحل. صحابه تاسو کې د الله رسول د حال مرتحل نه څه مراد دی؟ رسول الله مبارک ورته فرمای هغه صاحب د قران چې قران ختم کړي او بیا یې د سر نه شروع کړي. یو د سر نه شروع کول د دې لپاره چې باس بیا په دغه کې چې کوم دی په کپڑا کې راغون کې او په تاخ کې کیدی، او چې کله د رمضان میاشت راشي نو دوړو تی وسنډي او راوای نه د دې لپاره نه، بلکې د الله جل شانه کلام
روزانه د دې تلاوت کول. اخیره کې سین دی کنه، او په قران چې شروع کیږي داغه پاول کې بسم الله التبادا او دلته سین. نو پدې کې زما او استاد د پاره د زنانو نارینو د پاره سبق د دې خبرې راکړي کیږي چې ستا د دنیا د آخرت د قبر حشر د ټولو مسلو د پاره سبس دی. د با او د سین په منځ کې دا ټول قران، د بی او د سین په منځ کې دا ټول قران په دې کې ستا د ټولو مسلو حل دی، د ټولو پریشانونو نجات دی، د ټولو تکالیفونو نجات او خلاصې دی په دې قران کې دی. کته دې قران ته ځان حواله کو دنیا به دې الله خسته کوي او آخرت به دې الله خسته کوي. الله جل شانه به د ټولو نمخ کې دنیا ستا خسته کوي او دنیا له ورستو به دې آخرت الله خسته کوي ستا. ځکه چې ګور قران کې د قبر مسله د ټول نه سنگینه مسله ده، ځکه د قبر د یا د جهنم د کندو نه کنده ده یا د جنت د باغونو نه باغ دی، او دا قبر په انسان باندې راتنګ کړي شي، دا پخته په یو بل کې شي نه نوځي. دا قبر دی چې د جهنم د آخرت د منازل نه اول منزل له پدې کې د عمل نه زما او تاسو د دروغونه د چغلونه د بد نظرونه د دې ټول خبرونه سره جوړيږي، بیل مازینا د غفلت نه د دې ټول نه التماران جوړيږي، لړمانان جوړيږي. نو د دې حفاظت په دې قران کې دي. څوک چې روزانه هر شپه تبارک الذی وای رسول الله مبارک سے فرمای د دې قبر د عذاب نبی الله سکی محفوظ کوي.